بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا. پہلنی درس تے اول خبره په بسم الله کې کو چې بسم الله کومه قضیه ده. اول قضیه د هغې دپاره تمهیدات دي. قضیه په دوه قسمه ده، قضیه حملیه، قضیه شرطیه. قضیه حملیه دې ته ویلی کېږي چې د دوو مفردو نه یا د یو مفرد او یو جملې نه جوړه وي. یو تعریف دا شو لکه زید قائم، زید قائم ابوه، دا مثال شو. دویم تعریف دا دی چې د هغې انحلال دوه مفردو ته کېږي، یا یو مفرد او یو جملې ته انحلال کېږي. دې ته قضیه حملیه وایي. نو قضیه حملیه وپېژندله تاسو. بیا قضیه حملیه په اعتبار د حال د موضوع سره په څلور قسمه ده: قضیه شخصیه، قضیه تبعیه، قضیه محصوره، قضیه مهمله. اوس وجه د حصر بچو په دې کې دا ده، قضیه حملې موضوع به خالي نه وي. د دې موضوع به یا جزئی وي یا به کلی وي، یعنی یا به شخص معین وي او یا به شخص معین نه وي. که جزئی وي دا قضیه شخصیه شوه، لکه زید قائمون. اوس وګوره د دې موضوع جزئی ده که نه ده، شخص معین دی زید دی که نه دی، صحیح شو. او که کلی وي بیا به خالی نه وي. یا به دا حکم چې لګېدلی وي یا به په حقیقت او ماهیت باندې لګېدلی وي د موضوع، او یا به په افرادو باندې لګېدلی وي. که دا حکم لګېدلی وي په حقیقت او ماهیت باندې، دې ته قضیه تبعیه وایي. او که حکم په افرادو باندې لګېدلی و، افرادو باندې لکه حقیقت او ماهیت باندې چې لګېدلی، د هغې مثال الانسان نوعون، انسان نوع ده، انسان. اوس دا نوعیت حکم په انسان په نفس حقیقت او ماهیت باندې لګېدلی دی. د دې د افراد خو نوع نه ده، زید عمر بکر دا خو نوع نه ده، دا نفس انسان نوع ده، صحیح شو. او که چېرته په افرادو باندې لګېدلو بیا به خالي، یا به د پکې مقدار د کلن او بعضن سره بیان شوي یا به نه وي بیان شوي. که مقدار پکې بیان شوی په کلن او بعضن سره، نو دا قضیه محصوره ده. او که نو بیان شوی قضیه مهمله. قضیه مهمله مثال الانسان لفی خسر، انسان په خساره کې دی. الانسان حیوان، انسان حیوان دی، حیوان دی، خو نه پکې کلن حکم شته چې ټول افراد ټول کسان حیوانات دي یا بعض حیوانات دي، دا پکې نشته که نه. اهمال شوی دی. اهمال معنی ترک، یعنی کلو او بعضو د دې الفاظو د دې صوراتو پکې ترک شوی وي، اهمال شوی وي. او که چېرته پکې بیان شوي نو محصوره، لکه کل انسان حیوان بعض الحیوان لیس بانسان، دا مثالونه شو. قضیه محصوره بیا په څلور قسمه ده: موجبه کلیه، موجبه جزیه، سالبه کلیه، سالبه جزیه. موجبه کلیه دې ته چې حکم د کلی د موضوع په هر فرد باندې لګېدلی وي، لکه کل انسان حیوان، صحیح شو. د حیوانیت حکم د انسان په هر فرد باندې لګېدلی دی. او قضیه محصوره جزئیه دې ته وایي چې حکم په هر فرد باندې دی لګېدلی، بعضو باندې لګېدلی. لکه بعض الحیوان انسان، بعض حیوانان انسانان دي که نه، بعض حیوانان انسانان نه دي، لکه حجر واخله، خراس پې، دا ټول وغیره واخله. او سالبه کلیه دې ته وایي چې حکم د موضوع د هر فرد نه سلبي. لا شیء من الانسان بحجر، لا شیء من الحجر بانسان، صحیح شو. نو دلته کې نه حجر یو فرد انسان دی، نه د انسان یو فرد حجر دی، نو د هر فرد نه سلب دی. او که د بعضې نه سلب وي، د حکم د موضوع د بعض افرادو نه سلب وي، بعضې نه سلب نه وي، دې ته کومه قضیه وي؟ قضیه سالبه جزئیه، لکه بعض الحیوان لیس بانسان، مثال صحیح شو. نو اوس راځئ دې ته موږ ځو چې بسم الله کومه قضیه ده.
ته چې وی بسم الله الرحمن الرحیم، زه شروع کوم په نوم د الله چې عام مهربانه دی او خاص مهربانه. اوس چې ته وی زه شروع کوم، نو ضمایرو کې چې پکې د معرفه والي زیات ترجیح وي هغه د انا ضمیر و نحنو ده. نو چې زه شروع کوم نو دی کې انا ضمیر دی، او زه چې شروع کوم نو زه یو شخص معین یم که نه، زه شخص معین یم که نه. نو دا خو قضیه حملیه شوه. څه شوه؟ قضیه حملیه شوه که نه. او بیا راځه قضیه حملیه شوه، او قضیه حملیه کې بیا شخصیه شوه، او شخصیه کې بیا موجبه شوه. یو سالبه وي یو موجبه وي. موجبه دې ته وایي چې په هغې کې اثبات حکم وي، او سالبه چې په هغې کې سلب وي.